نن هیڅ چرته مزه جي نن موږ تاسو د موبایل لړ زور ورکړی دی کوشش کوو چې زما د مدرسې یو ګلالي ماشومه ده د هغې نه دا حدیث مبارکه واورئ او مخکې ملګرو ته شیر کوي او کوم ملګري چې الله والا اولاد ورکړی هغه خپلو ماشومانو ته دا احادیث مبارکه دا 10 حدیث بیان کړل یا 11 دی یا 20 دی یا 9 دی یا 8 دی هر څومره دي نو دا ښکلي مردار خپلو ماشومانو ته ولګوئ ښه جو دا ماشومه چې کوم څه وایي په دې باندې هم ورسره عمل وکړئ جي چېرته مزه یې چېرته ویډیو وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما د خولې نه به نن حدیث مبارکه بیانېږي په خپلې هم واوروئ یا په کور کې ماشومانو ته هم ولګوئ. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات د ټولو عملونو انجام په نیتونو سره دی. حدیث نمبر 2 المسلم اخو المسلم یو مسلمان د بل مسلمان رور دی. حدیث نمبر 3 لا يدخل الجنة قطات چې رشتہ داری پرې کوونکی به جنت ته نه داخلیږي. حدیث نمبر 4 الظلم ظلمات یوم القیامت ظلم به د قیامت په ورځ سبب د تیرو وي. حدیث نمبر 5 خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې غوره کس هغه دی چې قرآن زده کړي او نورو ته یې وښایي. حدیث نمبر 6 من حمل علینا السلاح فلیس منا څوک چې په موږ اسلحه او ته تکلیف په اراده د قتل هغه زموږ نه دی. حدیث نمبر 7 کل معروف صدقه هر یو ښه کار کول صدقه ده. حدیث نمبر 8 الحیاء لا یأتی الا بخیر چې د شرم او حیا نتیجه غوره وي. حدیث نمبر 9 اتقوا النار ولو بشق تمره خپل ځان د دوزخ ته اور نه بچ کړئ اگر چې هغه د کجوري د نیمې ټوکړې په ذریعې سره وي. حدیث نمبر 10 الکلمة الطیبة الصدقه هر یو ښه خبره کول صدقه ده. کې موږ د ماشومانو ته د احادیث مبارکه ښیو دا معلومیږي. دریم دا معلومیږي چې موږ د ماشومانو د والدینو سره رابطې کوو چې کله دا ماشومان زموږ د مدرسې نه کور ته درشي او سلام وکړي د هغې نه بعد موږ والدین ته رنګ کوو کال ورته کوو چې یار دا ماشومه درغلې وه یوار دا ماشومانو ټول ماشومان زموږ ته په مسجد کې راسره دي چې په کوم ماشوم زموږ شک راشي چې دا په مثال کې دا چوټا خان دا کام چور دی یا دا طالب علم دا کام چور دی موږ فوراً پلار ته کال وکړو چې بھائی دا ماشوم نن داسې کمزورې ښکاري څه وجه ده نو پلار یې بیا موږ ته که صفا حل ووایي دا ماشوم موږ په مدرسې کې لږ ګبراو کړو ماشوم هغه ورانۍ به نه کوي هغه سبق په ټیم باندې یادوي بیا خو که لیکن داسې بچی چې د هغې داسې پلار وي چې هغه د ماشوم سیټ کوي نو هغه ماشوم به زموږ سره خود به خود نه چلیږي د هغې زموږ سره یو اپشن ناسته رهي چې هغه به موږ د مدرسې نه لرې کوو ولې چې په قارینو صاحبانو باندې هم بوج وي او مور پلار باندې هم بوج وي په موږ خو ځکه بوج وي چې موږ غټه ذمواري اخیستې د هغې کور نه رواني او دلته کې مدرسې ته راشي نو دا زموږ ذمواري ده د دې ماشوم ډسپلین د دې ماشوم اخلاق د دې ماشوم سبق او کردار دا به په مدرسینو باندې لازم دي چې هغه ورته وښیي. دویم د دې احادیث مبارکو نه هم موږ او تاسو دا پیغامات حاصلیږي چې خیال کوئ. ګورئ اول نمبر 1 نمبر حدیث دا وایي چې انما الاعمال بالنیات تمام عملونه انجام هغه په نیتونو سره دی. نو دې نه هم دا معلومیږي چې بھائی نیتونه صفا ساتل دا ضروري دي. نور هم پکې مخکې حدیثونه ما ورته واورېدل لکه هر یو ښه کار دا صدقه ده نیکي کول دا صدقه ده. زه به هم دا ووایم چې موږ د ماشومانو ته کوم پړهایي کوو دا هم صدقه ده دا هم یې نیکي ده دا هم ښه کار دی. نو کوشش کوو چې موږ او تاسو نه ماشومان ضایع نه شي. ګورئ چې کله موږ او تاسو ته ماشومان راشي مدرسې ته دا امانت شو باس د دې به زما ورته بیا الله تپوس کوي. کوشش کوو چې موږ او تاسو نه ماشومان ښایسته ښایسته خبرې زده کړي ښایسته ښایسته احادیث مبارکې زده کړي ښایسته ښایسته لهجې زده کړي اخلاق زده کړي آداب زده کړي دا زموږ استاد لپاره به دنیا او آخرت دواړه کامیابي. نو مې راشي ماشوم د احادیث مبارکه
وی راته خوشحاله کړم نو مې راشي دا هم تاسو سره شریک کړم ځکه چې زمونږ دا چینل چې دی دا د مدرسې د ماشومانو تربیت په وجه باندې جوړ کړی دی مونږ نو که په دې کې به اسلامي خبرې هم کېږي او ورسره به مونږ تاسو د مدرسې د ګلالي ماشومانو د هغې ویډیوګانې به هم مونږ تاسو په دې باندې ښه ښکلي مزدار ګورو مخکې ملګرو ته باره به د عمل په نیت باندې شروع کوو او دا ویډیوګان د حدیث مبارکه دا تاسو هم په کور کې یادولی شئ دا ویډیو ته ولګوه او دې ماشوم ته راواړوئ دا حدیث ووایه حدیث نمبر 1 ووایه حدیث نمبر 2 ووایه 3 وایه 4 وایه 5 6 7 8 9 10 اخو بچې ځه نو دغه یو مختصر کلیپ و نو کوشش کو چې امید لرم دا ویډیو تاسو ته خوښي وي نو الله هم تاسو ګلو ګلزار کړه او الله هم مال کې جان کې برکات واچوه او الله هم چاته مه خرابوه او الله هم دنیا خیر دواړه ښایسته کړه او چا اولاد نه الله دله اولاد ورکړي چا له اولاد الله ورکړی الله پاکه مور افلات صالحه دینداره او دغه انشاءالله باحیا باعزته باکرداره او ښه صلاحیت والا نیک اعمال ورته لوی کړي جزاک الله احسن الجزا